سر اقتدار پروا ساتلی دا نی دی دنیا والا ولی دا. حضرت شیخ رحمہ اللہ وی کالو خان کی می تقریر کو نوی چسنگ می تقریر شروع کنو د تقریر دوران کی یو سڑے نورخاتو طرف لپا کوٹا راو قتید وی مال ای مولا گوارکد زیارتو ننم دی واغستی دنو گولی درالا وی ما وی چه قبل خبر میں اوکا نتبا گوری قبل خبر میں اوکا نتبا گوری دا ټول نرانو یو نر پا پنجاب کی ونو یو نر دلتو پنجاب کی وی حضرت شیخ رحمہ اللہ دا پینڈائی اغا دا غلطلو ملتان لا نوی اغا خلقوی دے بنا دیدل تب تقریر نکی بریلیانوی خو بیا یریدل چې هغه یو ځای لدین اسوک منکول نشي وی که خام خانم نکیږي او تقریر کوي نو ما وهل بنوي او نجدنو وحده بوي انو هغه پولیس والا ومنکاو چې ته تقریر مکو خو چې پوښو چې نه دې تقریر کوي انو خذا تقریر وکا خو وحده بس شیینو یو باغانه وای او بل وجدنو دغه بنوای ما وهل بسینو دا بنوای ویغوی ټیک دا نه بوام نو چې شروع وکړه نو جوړی شروع په مسلې د وحده باندې وکړه شروع په مسلې د وحده باندې وکړه دا نه چې ته یو ځای لذي نو جوړی بس ګنټه ډکه د ټیکټروم ګنټه چې دنو په صدا واجو استابم ګنټه پاغي ځان نه دغه شی مو جوړو چې د کمی خبري ضرورت ده نو هغه وکا چې د کمی خبري ضرورت ده نو هغه وکا هغه خلک چې کوم ځای لړ شي د مسواک فضیلت بیانای او د مسواک فضیلت پرید د ټولو نه اول مسله د توحید وکا مونږه او تاسو د الله د دین تبلیغ کو خو طریقه به مونږ د قران نزد کو سورہ اعراف نشورو کا سورہ ہود نشورو کا سورہ شعراء آیاتون الانبیاء علیہ السلام دا غید بیان نشورو کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نو بل رکوب کی ورپسی وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ندرم رکوب کی بیا ورپسی وی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ بیا ورپسی وی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ تب وید انبیاء علیہ السلام یو بل وصیت کړي دي چې زونو اول خبره به مسلې د توحید کوه دا شانی چې ته یو ځای لاړې نو چې د کمی خبرې ضرورت دی اول به بیان د مسلې د توحید کې وای پندای شول قرآن صاحب ته په جلسې د ختم نبوت کې دعوت ورک چې د باغ خپل خبره خپويږي اپدی نه پويږي نو مطلب دا تقریر به ګډ وډ شي راي واستي د تقریر لیول ټیم ورک ناغوي زبړم به خپل مسله وکم نو به مسله توحید کا نو بیا برد قادیانیت باندې شروع او مسله د ختم نبوت خوکا یو اگه گوئی چې هغه کور کې ډرک आवाज کوي ایو هغه نری چې هغه په هر میدان باندې ډرک आवाज کول شي هغه هر میدان کې خپل خبره کول شي نرانی حضرت شیخ رحمہ اللہ وی مردان کی د پرویزی خلاف جلسه شروع شو نو زه وللاړم وی چې زه وللاړم غي ډیر زیات خوشاله شو زما قدر احترام وک مال بیان راک نه ما غ بیان کی وی خلکو پرویزه چې ته پنجاب کې پیدا شوه دی داغه خلاف جدن تقریر کوي او دلته چې تاسو سره مجلس کې ناس دی هغه وای چې مقلد له قرآن او سنت باندې عمل ته ضرورت نشته دی نو په دو باندې رد نه کوي وی متی مولا ناس تو جګړه شروع شو متی مولا ناس تو جګړه شروع شو یو پیره خبره کوله وی متی مولا خبري کولی
نو هغه یو غاښ د ربړ ایښی نو چې یو ساعت به تېر شي نه به ختمېده نه هغه به یې داسې وګرو په غاښونو باندې داسې به یې کل نو یې جوړې ما یې څه د خرې پېښې دي شروع کړي دي څه د خرې پېښې دي شروع کړي مقصد مې دا دی نر سړی هر ځای کې خپله خبره کولی شي نر سړی هغه هر ځای کې خپله خبره کولی شي کوم آیاتونه چې مې ویلي هغه د اصحاب کهفو د واقعي آیاتونه دي چې سوره کهف ټول د هغی بیان دی یا د نورو دریو مسلو بیان دی د دریو مسلو نورو بیان دی نو پای کې هغی راجمع شوي دي قوم خلاف دی بادشاہ خلاف دی او مطلب دا ټول راجمع شوي په هغه راجمع کې هغی یو ځي او د دې ونې لاندې کینی ونې لاندې کینی او جوړي بیا چې داسې څه کسان وجمع شوي دي نو وی ټول خلک خوشحاله دی او مونږ خفه یو دا ولې نو بل وی د دې بس وجه یې که نه نو بل وی او ضرور وجه خو شته نو بل وی وجه څه ده خو هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یاتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا بیا دا خپل قوم خلاف ودریدلی او خپل خبره کړی ده اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو لګېدلی دی او د هغی خلاف یې ښه تقریر کړی دی او بیا د ځان د بچاو دپاره یو غار ته تللی دي کله چې الله پې هغه خلک خبردار کړی نو بیا الله د هغی تذکره کوي چې ویقولون ثلاثة رابعهم دا درې کسانو څلورم د دی سپی د دیو حضرت شیخ رحمه الله یو پیره درس کې دا غزنی خلکو رد کو نو یې زما څلور دشمنان دي یو ناکار عوام دي یو ناکار مولیان دي بل ناکار پیران دي او څلورم یو ناکار دغه برسر اقتدار دي یو ناکار مولیان دي دریم ناکار پیران دي او یو څلورم ورابعهم کلبهم نزل من جبل نورستان دا غي الفاظ دا غي الفاظ ورابعهم كلبهم نزل من جبل نورستان دا سلور دشمنان دي زما الحمدلله د هر باطل رد هغه کړی دی د هر باطل رد کړی دی او دغه شانی دا خپل مشرانو دا غي پسې اقتدا کړی ده نو زمونږ مشران څوک انبیاء علیهم السلام او دغه شانی دا غي تابعدار دغه لګېدلی دی فرعون لګېدلی دی هغه د نیمې ګنټې مسلمانان هغی باندې دباو غورځولی دی چې ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جذوع النخل جادوګرو لوی دا استاد مکر فریبو استاد او شاګردان یې موسی علیہ السلام مخکې راغی تاسو مقابله لرالی ځان مولپات راوستیدو وارو که تاسو بپوه شي لاس خپې د لکټ کوم او پانسی کوم نو هغه وی انا الی ربنا لمنقلبون مونږ خپل رب ته واپس کیدون کیو فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا ته چې دې څه فیصله کې نو هغه وکړه ستا فیصله صرف دې دنیا کې چلیږي مونږ خپل رب له واپس کیدون کیو او بیا الله ته متوجي شوي ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین هغه د نیمې ګنټې جادوګر مسلمانان هغه د دریاب غاړې ته بوتلی دي د دریاب په غاړه باندې ټوله لال کړي او خو هغه د خپل موقف نه دي خوځېدلي ای د خپل موقف نه دي خوځېدلي سوره
بروج کې الله دا نیکانو خلقو ذکر کړی دی چې الله وایي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بد نه ګڼلو دی کافرو د مؤمنانو نه مگر دا خبره چې ایمان راوړی دی په الله باندې چې زور ورستایل شی بادشاه دی چې هغه خندقونه ولا د کور مخې له کنس دیو آی کې هغه مؤمنان غرزول هغه ورته غرزیدل قبول کړي دي خو د خپل موقف نه یو ذره باری پای کې څه دغه نه دراوسته سستی نه دراوستی. حدیث پاک کې راځي اخر کې هغه زنانه رااله او ور سره په غیږ باندې ماشومو نو چې ورله وکتل دا غي لمبوله وکتل نو فتوقعت وتقاعست لگ توقف وکاو لگون دی سستیا بگرالا اللہ غماشم گویا کہ یا امہ اصبری اے موری صبر اختیار کا او اورتا دانگا ناغي ورته سره د بچی د انګلی وي او خود خپل موقف نه دا اوړېدلی د خپل موقف نه دا اوړېدلی. موسی علیہ السلام الله د فرعون قرنۍ کې هغه کس پیدا ک نو هغه ودرید او جوړي سوره مومن چې ګوري ته به مناظره ده لسمنټ رجل مومن لګیا دی نو لسمنټ فرعون لګیا دی او فرعون وی وما اهديكم الا سبيل الرشاد نو رجل مؤمن وی وما اهديكم الا سبيل الرشاد نو فرعون لک لاړ دی او بیا وی وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. مقصد مداد الله غي هلاکل او الله حضرت موسی علیہ السلام دا مرګري رجل مؤمن الله غي لنجات ورک خدا دا چې وخت غواړي نو وخت غواړي. حضرت موسی علیہ السلام هغه دعا غوښتې ده حضرت هارون علیہ السلام آمین ویل دی قال قد اجيبت دعوتكما الله وستاسو د دعاړو دعا می قبول کړه. خو بیا محدثین وی سلویخ کاله پکې لګیدلی بیا الله فرعون هلاک کړي موسی علیہ السلام او داغه کمزور اجزان مرګلو الله ارس ور کړی دي. مقصد می دا د وخت بلګي د زمونږ د حضرت شیخ رحمه الله مشنو هغه خپل وخت کې خې طریقې سره ورسو. الله دې اوس مونږه او تاسو له استقامت راکړي. شیخ صاحب دې الله دې غیله استقامت ورکړي او عمر کې دې ولا الله ډېر خیر او برکت واچي. الله دې مونږه او تاسو ټول له استقامت راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مختصر وقت دا انبار محمد نظیم صاحب محترم مولانا عبداللہ صاحب دعوت ورکوم چې راشي خپل مختصر خطاب ستاسو خدمت کې مولانا عبداللہ صاحب. قرآن تیرا نه څه بکار ده بس هو ده كل مخ ده توقع جديد توقع السلام عليكم کوئی اور طرف نہیں ہے ربنا سي ربنا پروت ده یو مایک نه ده مولانا نه ده ټول دي ته واړو یو تاندې ته کوم ده نه بل ده پړاو کولای نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد إنما يتقبل الله من المتقين
عزتمندو زمنګ او ستاسو راټولېدل او راجمع کېدل دا یو عظیم اجتماع د هغې په سلسله کې دی. زما نه مخکې حضرت شیخ هغه تفصیلي بیان وکړو او خصوصا د توحید په مسله باندې. ما تاسو ته د یو آیات و حصہ تلاوت کړه. دی کې الله تعالی د اخلاص خبره کوي. د وجنه علما فرمایي اخلاص دا هغه تعلق دی د الله او د هغه د بنده په منځ کې چې دا هغه تعلق د هغه پیوستون د هغه جوړلخ عالم کې مخلوقاتو کې هیڅ چاته پته نه لګي. حتی تر دې فری هغه ملائک ته نه دي خبر، هغه انبیا ته نه دي خبر. دغه تعلق علما وای دغه ته اخلاص وای. کله چې دغه تعلق مطابق عبادات معاملات معاشرات اخلاقیات او دین جوړ شي نو هغه ته بیا دین ویل شي. خو کله چې دغه متعلق دغه تعلق مطابق حج دی نو هغه حج نه دی. کله چې دغه تعلق مطابق روزه ده نو هغه روزه نه ده. کله چې دغه تعلق مطابق زکات دی نو هغه زکات نه دی. کله چې دغه تعلق نه خلاف او د هغې سره موافق هر یو عبادت هر معامله هر یو شی دی نو هغه عبادت نه شمارلی کېږي. دې د وجې نه الله پاک منګ او تاسو ته فرمایي د حج باره کې واتم الحج والعمرة لله. حج او عمره لله دغه تعلق مطابق جوړ کړي. دا به صرف د الله د فاري، دا به د بل چا د فارني. دغه تعلق مطابق الله منګ او تاسو ته فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله وی خدا قربانی دا د تعلق مطابق نه ده، هغه کې اخلاص نشته دی نو الله وی غوښه ویني ماته نه را راسي ولكن يناله التقوى منكم. ماته هغه صرف نه صرف اخلاص را راسي چې ستا د عمل کې څومره اخلاص دی. د وجه نه محدثین چې حدیث کتابونه لیکي اوله کې حدیث راوړي انما الاعمال بالنیات. ستا څومره عمل چې دی د هغې دار و مدار دا په اخلاص او په نیت باندې دی. کو ستا د عمل د الله د رضا موافق دی، دا د الله د پاره دی نو دا ډیر لوی عمل دی. او کو د عمل د دین خلاف دی نو دا ډیر بیکار عمل دی. د عمل الله ته قبول نه دی. بلکې مشهور خبره ده یو باندچی و هغه ډالۍ راخیستې وه بادشاه له روانو په هغه ډالۍ کې بادام او غوزان او یو شی بل شی راخیستی و. را روان دی کله چې ښار ته راورسېده نو ګوري یو زمیندار ناست دی د نیر په غاړه باندې ناست دی. هغه پیاز دی او هغه پیاز اینجی او ډېر ښایسته مزېدار صفا سره او سپین ښکاري. بانډچي ته ویل څه کې کم طرف ته روان یې؟ ویل یاره باچا له ډالۍ وړمه.
ول څه شی در سره دی؟ ولې بادام دی، غوزان دی، ول مړه دی باندې څه کې؟ دا پیاز واخله او دا ویسه دا ښایسته څومره سپینه ښایسته او مزېدار ښکاري. هغه ورته چې وکړ نو غریب خیال دا راغی چې او که نه دا خو ډېر مزېدار ښکاري. د خر نه هغه کوز کړه، هغه ته هغه واخیسته زمیندار او د ساده ته پیاز ور په دغه کړ. چې کله د بادشاه دربار ته رسېده نو بوی شروع و د بادشاه په دربار کې. بادشاه درباریانو ته وویل ټول پارلمان هوس هغه یې په بوی باندې کول وباسئ دا څه دی او دا څه دی. عزتمندو کله چې عمل کې اخلاص نه نو ګوره بیا هغه عمل هغه الله ته قبول نه دی، هغه بیا دغه ډالۍ ته جوړېږي. دې د وجې نه حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ټول خلق هالکون دا هلاک دي، تباہ دي او برباد دي الا العالمون مگر عالمان بچ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عالمان هم تباہ دي هلاک دي الا العاملون مگر هغه عالمان د هلاکت نه بچ دي چې هغوی کې عملي په علم باندې عمل دی. علم صرف د معلوماتو نوم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عالمان هم تباہ و برباد دي، عمل کوونکي هم تباہ و برباد دي مگر هغه خلق چې هغوی کې څه شی اخلاصي، دا هغوی عمل، دا هغوی کار، دا هغوی دین، دا هغوی هر یو شی دا د هلاکت نه بچ. دا ډېره لویه عظیمه اجتماع ده، خو کو دې کې د ادنان ونیسه د اعلی فریض موږ مقصد اخلاص او د الله دیني نو دا اجتماع عند الله ډېره مقبوله ده. خو کو چرته دې کې اخلاص نه نو پښتانه متل کوي وایي هندوستړی خدای ناراض. دې د وجې نه څومره اهم عبادتونه چې الله قرآن کې ذکر کوي نو هغې کې اوس دا لازمان ذکر کړی دی، بلکې علما وایي د عمل د قبولیت دپاره 3 شرطونه دي. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي یو شرط په هغې کې دا دی چې ستا عمل دا د صحیح عقیدې سره لکه مخکې هغې باندې حضرت شیخ هغه تفصیلي بیان وکړو. دویم دا دی چې ستا عمل د سنت موافقي او دریم دا دی چې ستا عمل کې اخلاص. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. او تو وی پیغمبره زما بدنی عبادت، زما مالی عبادت، زما مون، زما قربانی، زما هر یو شی لله دا د الله دپاره دی. دې د وجې نه زمونږ کوشش به دی چې زمونږ هر یو عمل کې اخلاص. کو چرته زمونږ هر یو عمل کې اخلاص راغی نو خود به خود به زمونږ عمل په ترقی او داسې شخصیات او داسې خلق به پیدا کیږي چې هغه به بیا په ټوله دنیا کې انقلابات راولي لکه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په شان چې هغه تاتاریان او څومره فتنې وي او بیا راځه لکه د شیخ القرآن هغه مولانا محمد طاهر رحمه الله نور الله مرقده په شان هغه شان خلق به پیدا کیږي چې دنیا کې به انقلابات راولي. خو کله چې زمونږ د عمل نه اخلاص وځي نو نه به موږ له فایده راکوي نه به بل له فایده ورکوي. دې د وجې نه ما چې کوم آیات لوستلی و د نبي زامن دي د آدم علیه السلام د یو مور او پلار نه پیدا دي، خو چې کله دغه یو عمل الله ته قرباني پیش کوي دا یو قرباني قبلیږي او دغه بل قرباني نه قبلیږي. دا یو قابیل هغه په ضد کې راځي، عناد کې راځي، وی عجیبه خبره ده دوانه د یو بابا او د یو ابۍ نه فایده یو، ستا عمل قبلیږي او زما عمل دې نه قبلیږي. وجه څه ده؟ حابیل ورته عجیبه خبره کوي او هغه خبره کوي چې قرآن کې الله نن موت ته الله ته دومره خوښه شو چې نن موت ته انما يتقبل الله من المتقین. متقین معنی کوي علما په مخلصین باندې الله دغه چا عمل قبلې چې هغې کې اخلاص وي. زما په دې عمل کې اخلاص و ځکه الله قبول کو، ستا په عمل کې به اخلاص نه و ځکه الله قبول نه. او که د انبیاو تاریخ تاسو د قرآن نه ګورئ سوره صافات او بل ځای او بل ځای نو د هغوی باره کې الله فرمایي انه من عبادنا المخلصین.
وان یونس او پلان او د هغوی هغه ذکر کوي او آخره کې الله فرمایي چې انه من عبادنا المخلصین. دوی کې اخلاص وو، داغه د اخلاص پیکر وو، داغه د اخلاص غرونه وو، د هغې د وجې نه د هغوی عمل هغه زما ستا دپاره رای مشغل شوه. او ګورئ شیطان دا ډېر یو لوی ظالم دی، دومره لوی ظالم دی چې په دې باندې خو تاریخ گواه دی. حضرت آدم علیه السلام او د الله کتاب په دې باندې گواه دی. د جنت نه راویستو دومره مکار چلباز، خو هغه خلکو چې د هغوی په عمل کې اخلاص دی د هغه نه عمل وارخطا کړی، هغه هم د هغې څه د ګمراه کولو، د هغې په هغه جال کې راګیرولو، د هغې هغه رانیولو څه عمل هغه هم نه ورځي. او په خپله باندې دا اقرار کوي که نه لأزینن لهم ولأغوینهم. دې خلکو ته به زه د عمل د دوی ښایسته کومه، تزیین به ورته جوړوم، دنیا به ورته ښایسته کوم. او کله فرمایي چې یاره لآتینهم د حساب نه راځم، د ګز طرف به راځم، د مخې نه به راځم، د شا نه راځم. ولا تجدو اکثرهم شاکرین. په دوی کې به ډېر هغه موحدین بیا نه موځي. دغه ظالم او بیا خو عجیبه خبره ده، که موږ ته چېرته پلار او نیکه ووایي زموږ د پښتو معاشره ده، وایي ګوره دا پلانکي چې دی دا زموږ د پلار او د نیکه دښمن دی، خیال ساتئ دسه به تعلق نه ساتئ. نو موږ د هغه نه څومره په څنډه باندې ګرځو، موږ د هغه سره څومره دښمني کوو. یاره ما ته مې پلار نیکه وصیت کړی او الله موږ ته وایي چې شیطان ستاسو دښمن دی، فاتخذوه عدوا، په دښمنۍ باندې ونیسئ. خو دغه شیطان هغه مخلصینو د هغه نه هغه درک خطا کړی دی. او څه وایي الا عبادک منهم المخلصین. یا الله ګوره یاد ساته، زه په دې باندې اقرار کوم چې په هغه خلکو باندې زما وس نه راسي چې هغوی کې اخلاص دی، هغه زما د جال نه بچ دي، قسمه قسم جالونه دي. خو عزتمندو که زما اوس ته عمل د نن څه موازنه شي نو لږ افسوس پکار دی. څنګه افسوس پکار دی؟ زما اوس ته حج دا نن سبا فیسبوک او نیټ ته وښود، پلانکي صاحب خو حج له تلی دی. هلکه دا حج موږ د چا دپاره کوو؟ د الله دپاره کوو که د دې خلکو دپاره کوو؟ زما اوس ته عمره دا نن سبا د نیټ ته وخته، فیسبوک ته وخته، ټولې دنیا ته وخته. دې ته سوچ نه دی کول پکار چې دا عمره الله موږ ته څه وایي، دا د چا دپاره وکړي؟ دا د شیطان هغه چالونه دي. زما اوس ته هر یو کار، هر یو شی هغه نن سبا نیټ ته وښود، بس ریاد او ریاد او ریاد او ریاد. د زندګۍ نه هغه اخلاص، د زندګۍ نه هغه معتبر شی، هغه د عمل د قبولیت شی هغه په ورو ورو ختمېدو دی. د دې د وجې نه خو هغه عمل کې، هغه دین کې هغه ترقي هم نشتی دی. هغه اشخاصو کې او هغه خلکو کې چې یو کس به پیدا شو هغه به دومره انقلاب راوست، هغه وجم نن سبا د هغې د وجې نه ختمېږي. دې د وجې نه زما او ستا به سوچ دی چې زما او ستا هر عمل دا د الله دپاره، او زما او ستا به سوچ او فکر دی چې ما او تا کې استقامت. بس د اخلاص سره سره ما او تا کې استقامت. منافقت، چلبازي، نن یوه خبره سبا بله خبره، د دې شیانو نه به ځان ساتو. یو مشهور متل دی، و یو کس و هغه مړ شو، چې کله مړ شو مالدار و، ډېر مال تی پاتې شو. د هغې د وجې نه یو کس و غریب و، د هغه دا سوچ و چې یاره دا مال به څنګه قبضه کړم، دا پیزار او دا جامې به څنګه قبضه کړم. نو هغه ځان څه سوچ وکړه، ول یاره زوی له به ورشم او دې زوی ته به یو چال جوړ کړم چې ما خو پلانکي صاحب په خوب کې ولیده، وا خو ډېر بهترین او ښایسته و، خو دا خبره یې وکړه چې دا زما پیزار او دا جامې دې پلانکي له ورکړه. په دې سوچ او فکر کې روان شه. کله چې هغه ورغی او هغه زوی ته ورله خبره وکړله، ول یاره بېګا خو مې د ملک صاحب سره یا د خان صاحب سره ډېر ګپ شپ ولګاو او هغه خو ډېر سور کې، خو اخره کې دا خبره وکړه چې دا زما دا جامې او دا پیزار او دا دغه دې دله ورکړه. د ملکانانو خانانو هغوی خو په دې هوښیارتیا او په دې شي کې پیچډي کړي او زامن خو بیا د هغوی نه هم د بری. زوی یې ورته ویل دا خوب دې څه ټیم لیدلی؟ ولې د شپې به 12 بجې وي. دې زوی یې ورته ویل ما له 2 بجې راغی او ما ته یې وویل چې زما دا پیزار لا هېڅ چاله مه ورکوه.
غریب سړی ولې د دې خلکو په خلو موږ څه پوهېږو 12 بجو کې یوه خبره کوي 2 بجو کې بله خبره کوي. به هر حال عزتمندو چې زموږ عملونو کې اخلاص راشي او زموږ عمل دا د الله د رضا شي او زموږ د عمل نه ریا سمعت او دغه شان هغه شیونه ختم شي چې هغه زموږ د عمل د تباهۍ دپاره دي زموږ د عمل د بربادۍ دپاره دي هغه کو هر یو کاري او بیا به په ترقۍ باندې رواني بیا به الله او آینده خلق به زما ستا عمل دا ضرب المثل هغه په مثال کې ورکوي ته وګوره که نه د پلان کې داسې عملو او که زموږ د مشرانو قربانۍ او د هغوی اخلاص ته وګوري زه به تاسو ته مختصر د خپل علاقې ذکر وکړم. زموږ هغه علاقه وه دومره سخت خلک چې هلته خدای ته یو ویل دا جرم و دا ډېره ګرانه خبره وه چې الله ته یو ووایه دا یو لوی جرم و خو هسې د مشرانو په د اخلاص او په د قربانۍ پسې زموږ علاقه کې قلعه او مولوي صاحب پامبار بابا باندې مشهور دی یو مرد میدان هغه د مسلې ته ودرېده او حتی تر دې فري چې د هغه علاقې نه د غزي نه د هغه د اخلاص د هغه دغه محنت د وجې نه الحمدلله ټول خلک نن سبا په توحید کې ناظم صاحب قاریږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر. علماء کرام زیادتی موغل سے تمام علماء کرام مرغر کا مخاطبی و بیانوں کی مختلف انداز کی و مختلف موجودان دعوت رکھو مختلف گران محترم استاد العلماء حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب کوٹا سواری مولانا عبدالوکیل سے چرگر شیخ تعالی کی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة مور و پلار زمونږ وینا دوی سره به کوي احسان چا چې مور و پلار خفه کړو بس تباه شو دا انسان دوی که ځان په موږ ختم ځکه نن یو موږ ودان داسې کار وینا به نه کړو چې خفه شي پاک سبحان او خوشحاله شي شیطان
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت عزت مندو علماء کرام، مشرانو، بزرگانو، علماء کرامو، دا اللہ کریم دا حقوق نرستو دویم نمبر حقوق العباد دی. څنګه چې الله کریم خپل حق په دې بندګانو فرض کړی دی، دارنګه الہ العالمین حق تفضلی د دې بندګانو په خپل ځان ویلې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس کی پس ورلی و سر یوزے ناس دے فقال یا معاذ قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، بیاوی یا معاذ، بیاوی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. دریم کرتو یا معاذ قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدت استحضار د پارا، توجہ د پارا، اہتمام د پارا درې کرت فرمائی. بیا نبی علیہ السلام فرمائے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ دا اللہ کریم پا بندگانو باندې حق دے، او اللہ کریم باندې د بندگانو حق تفضلی کم قسم دے. آگے حقوق کی اللہ کریم فرمائی حق اللہ علی العباد ایعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. حق د اللہ پا بندگانو باندې دارے چې صرف د یو اللہ بندگی بکئی. وی بندگی با منگ دا چاکلو صرف یو لچ اللہ دے، منگ بچانا حاجات غاڑو زمنگ رب نچ بادشاہ دے. پا مشکل بچات جاڑو زمنگ رب مشکل کشا دے. رامدد شد چا حق دے دغا حق میں دا اللہ دے، چی بل حصوک دا سے نشتا دے مالک دا کل جہان. عقیدہ مخائستہ کا خاتمہ پا ایمان، سمرخ کل زمنگ رب دے سمرخ کل قرآن. عقیدہ مخائستہ کا خاتمہ پا ایمان. حق دا اللہ کریم پا دی بندگانو باندے ایعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. کلاچ دا بندگان دا اللہ بندگیو کی اللہ کریم بانے حق تفضلی دارے اللہ یعذبا من لا یشرک بہ شیئا. اللہ کریم با حق چاہتا عذاب نور کئی چی غزان دا شرک نہ بچ کڑے وی. دی حق پسی اللہ کریم حق چے ذکر کئی دا مور و پلار ذکر کئی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کریم فرمائی بندگی بزما کوئی، مور و پلار سر با احسان کوئی، خیگڑا با کوئی، دوی سر با ظلم نہ کوئی. حدیث قدسی کے راضی اللہ کریم فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے زما بندگانو مانسوک تا پوس کو لوالا نشترے بیام زچا سر ظلم نکو مانو فلا تظالمو، تاسو یو بل سر ظلم نمکوئی. نبی علیہ السلام فرمائے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اے زما امتیانو د ظلم نو یری گئی، ظلم تیرے دابت توری تیریوی پورز دا قیامت کی. ظالم انسان دا چې د ټولو نه مفلس انسان دی، تباشوی انسان دی، د یو بل حقوق ادا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. یو مسلمان دا د بل مسلمان رور دی، نبا پدی رور باندې ظلم کوي، نبا دا رور دی ذلیل کوي، او نبا دی رور ته د سپک ګوري. نبی علیہ السلام فرمایي اے زما امتیانو لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. دا الله بندگان رونو رونو وګرځيږي. الکل مسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هر مسلمان پاغه باندې رب المسلمان وینه حرام ده، داغه عزت په حرام دی، دارنګ داغه مال خوړل په حرام دی. حقوق العباد کې الله کریم د زنانو حقونه ذکر کړی دي. نبی علیہ السلام وفات کیږي په آخره زمانہ کې، آخره مرحله کې نبی علیہ السلام سو وصیتونه کوي. پاغا وصیتونو کې نبی علیہ السلام فرمایي استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا. اے زما امتیانو دا کمزور مخلوق زنانا د دوی په باره کې زمانه د خیر وصیت قبول کړي، دوی سره تاسو ظلمونه مکوئ. قرآن کریم کې الله سورہ نساء راولېګو، پاغه کې الله د ضعیفانو حقونه ذکر کړی دي. انګريزان اعتراض کوي و اسلام کې زنانو حقوق نشتا. قرآن کې سورۃ الرجال په نوم باندې سورۃ نشتا، او سورۃ النساء په نوم باندې قرآن سورۃ ذکر کړی دی. بیا چې کله حصے ذکر کړي نو پاغه کې د اتو زنانه حقونه ورکړي دي، او سلور سلو د اتدي زنانه زوجه بنت صلب ابنی اختدا پدری قسمه مورونیا و اور بیانو. سالور دی سړونا اب او جد صحیح ده، بل رور سرب د مورا بل خاوند مهربانو. درې سړی دی اته زنان دی، الله کریم دوی ته حصے ور کړی دي. الله کریم او د ضعیف مخلوقاتو د ضعیف انسانانو حقوق ذکر کړی دي. زمارونو ظلم دا به تور تیاری وی، کم انسان کا مور او پلار سره ظلم کړي دا غوي حق اغسته دی دیو پتورو تیارو کی گیروی. کم انسان نہ استاد خفا دے، ہر استاد مورے نما دے منتخکاری پاس اسمان. د روحونو تربیت کړي رب دی ور کړي جنتان، منتمور پلار نه ګران دے را خودل دے ایمان. بچو سره مینا د بدن وړې ټوکړې دا بچی د انسان، د زړه غوخه پکې نونا لکه سر کې وی چشمان. ما خول دیخ کولم ولګند شوی بابا جان، دا سکار و نه بنکړو چې خفشي پاک سبحان او خوشاله شي شیطان. پکم مور کې پکم کور کې مور سره زیاته کیږي، لور سره زیاته کیږي، هغه کور ذلیل دی، هغه کله علاقه ذلیل او رسوا شي، هغه خلق د خلقو د خنداشي چا چې د ضعیف سره زیاته کړي. کم انسان د لور خور میراث خړلې دی، دا انسان غدار انسان دی، او د لکل غادر لواء عند استه یوم القیامه. کم انسان د مور او پلار سره زیاته کوي، د په ظلم کې مبتلا دی. کم انسان استاد خفره، د انسان ظالم دی، په ظلم کې مبتلا دی. د خپل مشرانو قدر وکي، د خپل بچو سره مینه وکي، د هر مسلمان د حقوق خیال ساتي. بهر حال حقونه ډیر دي، وخت کم دی، او نهایت د اختصار پر باندې فی الحال په دې خبرو اکتفا کوم. الله کریم دې موږ نه د حقوقو موږ ټول د حقوقو ادا کولو توفیق نصیب کی. الله دې دا اجتماع په خیر باندې تر سره کی. الله دې د شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاهری صاحب او دې ټول عملی په زندګو کې خیر برکت واچي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. محترم انشاءاللہ مازدیگر منگا ٹیم دے اذان بکیگی اور سلونے میں بجے فکس میں انشاءاللہ جمع کیگی. علماء کرام موجود ہیں انشاءاللہ. حضرت شیخ صاحب حفظ